ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال تعالى في مقام آخر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة، والهجرة إلى الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک الولی. اللهم صل وسلم. جناب صاحب محترم قابل احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتہم، حضرات د جمعیت طلبہ حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ملگرو اور د جمعیت طلبہ اسلام پاکستان ملگرو دانن اجتماع د جامعہ محمدیہ د طلباء په دعوت او داغوی په اهتمام د تربیت په عنوان منعقد شوی دا. تربیت دا ځان له یو مستقل قدر و قیمت لري او د دغه تربیت حصول سره د یو شی په قیمت کې او داغه قدر و منزلت کې زیادتی راځي. عزیزان اورونو، د باب کې د تاسو وړاندې یو خبره کېدم او هغه سره دوا اغراض وابسته دي. یو دا چې تربیت یو شی د پاره قیمت څنګه زیاتای، او دویمه دا چې دغه تربیت کله علمی او بیا عملی شي نو هغه سره په حکم کې څومره زیاته تبدیلی راځي. تاسو وګورئ، سپه دا یو داسې زناور دی چې د حضرت الامام الشافعی رحمه الله داغه مذهب دا دی چې دا سپه د خنزیر غونه نجس العین دی او د نور ائمه په نس اگر چې د نجس العین خو نه دی، خو د جوټا د پس خوردا او کم لوخي کې چې د خلو وي هغه لوخه دومره زیات پلیت دی. امام طحاوی باب منعقد کئی باب ما جاء فی سور القلب، پاغے کے مختلف روایات راوڑی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل
چې دغه سپی اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات وفي روايه 8 مرات احداهن بالتراب چې دغه جوټه شوی لوخه د تاسو وکړته وینځي بل روایت کی دی اته کرتے وینځي او حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې یو وار د غلوخه کې خاور او مخی طبي نقطه نظر سره ماهرین او مستشرقین د یورپ هغه د حدیث باندې طبي تحقیق کوي هغه وایي د سپید خلی جرمز او جراثیم دا دومره مضر دي چې بغیر د بار بار وینځلو او لمدولو نه او بیا په نمر د اوچولو نه او بیا د خاور مخولو نه بغیر هغه جراثیم مړیږي نه او کمړه نشي او ته د لوخه خوراک د پاره استعمال کې چندا جسمانی بیماری بتا ته لاحق او عارض شي یو انګریز مستشرق کتاب لیکل دی The Prophet of Islam as a medical and surgical specialist محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د یو ماهر طبیب او په حیثیت د یو ماهر جراح دا حدیث په کوم ډیسکس کړی دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم څومره دقت نظر سره د سپید خلی جرمز چې بل حدیث کې ورده پاره لفظ استعمال الکلب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ګناه آثار دا په بدن کې داسې سرایت کوي کما یسر الکلب لکه څنګه چې د سپید خلی جراثیم په وینه کې خلط مل کیږي او پکې سرایت کوي نازیزان ورو اوس دغه سپی خلو دا دومره ډیره پلیته ده چې حضرت الامام الشافعی فرمایي رحمه الله دی به وزل وینځي یو وار به خاور مخي امام احمد ابن حنبل فرمایي دی به اتزل وینځي یو ځل به خاور پکې مخي د پلیتای د وجه او د یو امام پکې ډیر عجیب مذهب دی حضرت امام مالک رحمه الله هغه فرمایي چې د سپی خله د پاکه بلکې منسوب د امام مالک ته یو قول چې غوخه هم حلال او جائز ده خو امام مالک فرمایي سره د دې چې خله پاکه ده خلوخه بیا وکړه وینځي دا هغه شاګرد حضرت سحنون هغه ورته حضرت چې خله پاکه ده بیا را باندې دا تکلیف ورکې دا به مقصد کړه کړه باندې ولکې چې و کرته را باندې لوخه وینځي او واره را باندې سکاوي او چي او ته جواب ورکې بچیا مسلک می دغه چې خله پاکه ده خلوخه در باندې ځکه ویندم چې پیغمبر پاک ویلي امر تعبدي دی حضور پاک وایي چې وزله اوینځه لہذا زما دا مسلک دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان سره په ضد او په کنټرډکشن باندې مراوله او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې اغلظ النجاسات د ټولو نه سنگینه پلیتی دا په درې ځله وینځلو باندې پاکیږي لہذا دغه د سپی جوټه لوخه دا درې کرته وینځه او درې کرته وچکا روایت د ابو هريره ده فتوا د ابو هريره ده ضد روایت سابق راغلی ده بنا په قاعده د حنفیو هغه باندې عمل کیږي چې درې کرته وینځه اوس دغه سپی چې خله دومره پلیته ده چې لوخه کې والا وکړه خبرونه پويږي دا څنګه کنه خبرونه پويږي نن مې ډاکټرانو صاحبانو په کالج کې تقریر نو دا څنګه د ډاکټرانو د کالج صدر د محترم ډاکټر عبدالوهاب سے دوی ته حافظ احمد جان سے ما ذکر وکړ چې نن د حضرت امیر محترم مدرسه کې د طالبانو جلسه ده نو بس د دوی تقاضا پیدا شو چې دا مجاهد طلبه دا مهاجر طلبه دا د دین د لارې رهروان دوی سره ملاقات مونږ ځان لپاره سعادت ګڼو دوی را سره عمره غل استاد د ملاقات په خاطر خو الته تقریر دوران کې محترم ډاکټر عبدالوهاب سے چټ راکو وچ دا انګریزي دومره ټینګه مو وایلغونه نه راوایا نو ما وځ خو جبه ده نو اوس جبه ویل شي دا سټینګ نه علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه یو وار بیان کو یو کس ورته چټ ورلېګو وی حضرت د بیان د انداز لکه ترا کوس کا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی
वे जो बड़ी जोर लगाई तो इस जगह पे नाजिल हुआ چې ډیر زور مې وکړ نو دغه ځای ته راکوز شم که نور زور کوم نو بیا مړېږم ښه نو انشاءالله زه کوشش کوم چې خو ماشاءالله دا محفل خو علمي دی دلته زه څه دقت او مشکل نه محسوسوم ځکه علماو سره مخاطبه نه طلباو سره او دا طلبا پوهان دي ځکه په دې ډیزرټس کې په دې وادي غیر ذی زرع کې دلته راغلي صرف د فهم او دانش په اساس دي چې مونږ زده کړه کوو دې صحرا کې نه د سیل لپاره بازار شته نه مارکیټ شته نه منډه شته نه پکې بل د عیاشۍ سامان شته خو صرف د حصول علم په خاطر راغلي دي لہذا هغه خلک چې علمي طرف دې صحرا ته راوستي دي هغوی سره مخاطبه کې زه چندا مشکل محسوسوم نه خو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې دغه سپی چې خوله یې دومره پلیته ده چې 3 وارې ووینځه مسلک د حضرت امام رحمه الله 2 کرتې ووینځه مسلک د امام شافعي او د امام مالک 8 کرتې ووینځه مذهب د امام احمد بن حنبل دا ټول د دې خبرې دلیل دي چې دا خوله یې ډېره زیاته پلیته ده خو اوس دغه سپی راواله قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله د تربیت د قدر و قیمت معلومولو په اساس دغه یو آیت چې دقت نظر سره وګورئ تا ته به اهمیت معلوم شي خو ورسره د دې خبرې ته ته به هم ورسې چې تربیت کار د څومره ګران وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله 15 الفاظ الله ویلی دي او 15 والو کې تعلیم دی او ما علمتم هغه چې تاسو تعلیم او تربیت ورکړئ من الجوارح د کواسب ښکاري زناورونه مکلبین کلبت الکلب د ښکار طریقه مې ور اخوله په حال کون ستاسو کې چې تاسو تربیت د ښکار ورکوونکي دوی ته تعلمونهن تربیت ورکوي دوی ته مما علمکم الله بما علمکم الله په هغه طریقه چې الله او د الله را لېږلي دین تاسو ته کومه طریقه ښودلې ده دې 15 الفاظو دا خبره فایده کړه چې تربیت خو د شی قیمت هم زیاتوي خو تربیت ورکول کار هم چندا مشکل دی اوس دغه یو سپی چې زه او تا پې محنت وکړو په باب د ښکار کې په باب د اصطیاد کې او علماء فرمایي چې اذا دعی اجاب و اذا زجر انزجر د تربیت بنیاد او اساسی امتحان دا دی چې کله د هغه سپي ته آواز وکړو چې راشه هغه را منډه وواله او چې کله دې ورته ووایي چې ورک شه هغه په شا ور منډه کړه دی په لومبني امتحان کې پاس شو لږ تربیت خو یې واغسته بیا وایي د دویم سټیج امتحان په باندې بیا وکړه اوږې کا او د خوراک زناور پسې ور پرېږده چرګې پسې پرېږده سوی پسې پرېږده تاسو سوی ورته وایي افغانستان کې چی وایي سوی پسې ور پرېږده اوږې ور پرېږدوه که ده دا ونیوله تاله سالمه را ورسوله یو وار نه ټرای اگین 3 کرتې په امتحان وکړه 3 وارې د امتحان کې کامیاب شو تربیت یې اغوستی دی مقام یې څه شو حکم شرعي څومره د لپاره بدل شو چې هغه سپی چې د دې تعلیم او تربیت د حصول نه وړاندې د خوله لګېدل په یو لوښي کې هغه دومره پلیتو چې 8 کرتې د لوښي وینځه اوس تا ته شریعت اسلامي وایي فکلوه هنیئا مریئا دغه تربیت یافته سپی چې په بسم الله الله اکبر دې ور پرېښودو نه صرف دا چې پلیته خوله یې پاکه شوه بلکې مرداره سوی چې در راړه تا لپاره حلاله ده اوس یې وخوره عزیزانو دینه پته ولګېده چې تربیت څومره امر اهم دی او بیا تربیت چې ویم په علمي بنیادونو باندې لکه څنګه د آیت نه معلوم شو وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله اوس یو جانب ته خو تاسو د دې مجاهدینو د مدرسې د دارالعلوم جامعه محمدیه د هغې طلبا علم حاصلوي بل جانب ته دا تربیتی اجتماع منعقد کړی دا علم څومره امر اهم دی ما ملګري سټیټ سیکرټري صاحب د مازدیګر موضوع مو ویله او د ماسخوتن موضوع هم ویله زمون کلی کې یو سړی دی خو وګورئ داسې صحرا کې زمون ځمکې دي وچې او خشکې ځمکې لکه دا ډیزرټس او صحراونه چې دي
هغه هلته تېره شوی د کار کسب دپاره نو هغه اوړه هغه ګل اوړه خو اوړه هغه ګل د ماسپښین 3 بجې نو څوک ورباندې راغی ورته وی کاکا تا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې نو هغه ورته نه غرمې والا خو مې خوړلې ده وی دا اوړه چې هغه کې وی دا ماښام دپاره اغږم وی دا د ګرمۍ موسم د دومره د وخت یې ما اغږه ماښامه پورې به خراب شي سړی قهرجنو پسې راپاڅېده لاس یې د اوړو لړلي وو په دا مخې والا پړق ورکړ وی زما په کار کې مداخلت نه کې زما خپل اوړه دي که زه مازدیګر غږم که ماسخوتن یې غږم نو محترم سید سکتر صاحب وی چې مازدیګر ولا دا ویلو او ماسخوتن ولا دا ویلو ما ته پته ولګېده چې خو ماله ویل دي که مازدیګر یې وایم که ماسخوتن یې وایم نو اوس انشاءالله هغه دواړه خبرې هغه تاسو ته هم د ماسخوتن کې کوم ماسخوتن والا خود درته کوم او مازدیګر والا دا قضا د مافات وګڼئ یا سجدسا وګڼئ چې بس دا اوس لګیا ما سجدسا وکوم یا قضا د فوایت کوم هغه مازدیګر والا خبره هغه استاد ته انشاءالله ماسخوتن کوم خو عزیزانو لومبنی موضوع محترم سکتر صاحب وی چې تنظیم او د هغې اهمیت او بله موضوع هغې ویله چې طالب علم او د هغه د مستقبل ذمه داری چې کله تا ځان باندې طالب علم نامه کېښوده طالب علم سره ستا ذمه داری متصلا متعین شوه او قرآن کریم کې الله تعالی ډېر ښه طریقې سره د طالب علم ذمه داری متعین کړي دي فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الله تعالی حرف تهذیب سره وی د جلال سیوطی رحمه الله تفسیر راوالی قاضی بیضاوی والا تفسیر راوالی لولا اعلان دي لیکلي بمعناه الله حرف تحزیز دا د تیزه کلمه ده سره پمپ کوي اشتعال ولا ور کوي ټیله ولا ور کوي چې تله هغه شان انتظار کې ګړندې شه فلولا نفر فهلا نفر او نفور په معنا د خروج خو هغه خروج چې سره سرعت سره وکي خدای وایي دا انتظار والا خبره نه ده فلولا نفر سرعت او تیزه سره ولې نه دی وتی من كل فرقة منهم طائفة دا ار فرقین سو کسانو باندې مشتمل ډله صد پاره ليتفقهوا في الدين دای اونوی ليتعلموا الدين چې دای دین زده کی پروردگار عالم لفظ تفقه او بیا کلمه د فی استعمال کړه تعمق علمی فائدہ کو چې دای علمی عمق حاصل کی خواه چې صرف سطحي کتابونه نه یادای اوس بعض اوقات زمونږ طالبان دوستان هغه د متونو په یادولو باندې ځان ستړي کی خو د توتی هغه خبرې په مفهوم هیڅ نه پوهېږي چې حاصل څه دی خو بس یو شی یاد کړئ نو وایي د کافي راته ټول تحریر یاد ده تحریر سمبټ را ټول یاد دی تقریر د اله راته ټول یاد دی تلخیص المفتاح د اول نه تر اخره پورې یاد کو خصامي متن یاد کړی دا د کنز ټول عبارات راته یاد دي او کدی یو ادنا فقهي مسلې تاسو ته کینو بیا وای نور کې دې پته لګو اوس دا تفقه فی الدین نه دی دا خاصه تا سطحي د توتی او ذکر کله طالبان ته الله دې رحم وکي او خدای زمون د انداز سیاست هم بیرغ کی زمون دی انداز سیاست طالبان هم د کار وستل نہ مغاش و مغاد میں گزری نہ دفاع و جہاد میں گزری قوم پنسی ہوئی ہے ناروں میں زندگی زندہ باد میں گزری بس جی طالبان اگر تم یو چسکر گدر نعرہ تکبیر اللہ اکبر و فلانے سے زندہ باد و فلانے سے مرد آباد نہ چرتر ٹلہ پتہ لگی نہ د سبق پتہ لگی نہ د مطالعے پتہ لگی نہ د سٹڈی پتہ لگی خو بس غریب لگیا رے پدغه جذباتی نارو کې زندہ باد او مرد آباد کې هغه کې وخت ضایع کیږي عزیزان ورونو زملګرو طالبانو ته کله وای بس تاسو ماته وړي زملګرو طالبانو ته کله وای چې عزیزا د نن لس کاله بعد الله دې داسې نور کی خدای دې زما دا خیال خام خیالي کې تاسو امین وای خو ورته وای وان د نن لس کاله بعد تا ته بچرته مفتی په لاس ناراضي تا ته بچرته فقيه په لاس ناراضي تا ته بچرته شیخ الحدیث په لاس ناراضي تا ته بچرته شیخ التفسیر په لاس ناراضي تا ته بچرته جامع المعقول والمنقول په لاس ناراضي دا غي وجدانا چې علوم دا صرف د رسمي وینانا او د سطحي تعلمنا د اغینا عبارت وګرځیدل نازیزان او طالب علمانو الله تعالی فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ده هر فرقینا یو طائفه
سرعت او تلوار سره ولنه وتلې لیتفقهوا فی الدین چې دوی په دین کې عمیقه پوهه حاصله کړي ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون او د خپل قوم د انذار وکړي هغوی ته یره ورکړي چې کله ورته واپس راشي شاید چې هغوی اجتناب وکړي د نارواونه. اوس عزیزانو حصول علم دا څومره امر اهم وګرځېد. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه او کما قال علیه الصلاة والسلام څوک یو داسې لارې ته ورننوته او دغه ما ته ګورئ دغه زما خو چونکې دا تخصص او ریسرچ میدان دی زه ټوله ورځ همدغه لګیا یم د قهر باندې اخته یم نو ګورم چېرې دا لفظ داسې ووي داسې ولې نه وي نو حضور پاک وایي من سلک طریقا او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرما دی د سلوک لوی رهبر طریقت دی دوی نه بیا ځان پوه کوي چې سلوک په لغت کې یو داسې تنګي کې ننوتل دي چې د هغې یو طرف ته هم د خطراتو ډک دیوال دی بل جانب ته هم د خطراتو ډک دیوال دی بیا په دې مادي دور کې چې تا پورې بلا مادي حوایج تا پورې بلا مادي تقاضې تا پورې بلا مادي ضروریات هغه د چاپېره نښتې دي او د دغه مشکلاتو د دوو دیوالو په منځ کې د علم دپاره په یو تنګي کې ننوتې دا ډېر مشکل کار دی دې دور کې. علی الصباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان چې سبا شي زه کله عامو خلکو ته بیان کې وام ګلابه ته چې سهار روان شي پټي ته هلته ګوډ کې هلته یوه کې هلته بخور کې ګټې چاله ګټې نو هغه وایي ځان له وایم ته چې روان شي دکان ته هلته ګټه کې نو چاله ګټې نو هغه وایي ځان له وایم ته دفتر ته لاړ شي هلته ګټه کې نو چاله کې نو هغه وایي ځان له او ورته هم دا طالب چې د کوره روان شي جامع محمدیه ته راځي د کمرې نه روان شي درسګاه ته راځي دی ګټه کوي نو چاله دی ځان نه کوي دی امت له ګټه کوي. غلی الصباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان خلق لگیا شي ځان د پاره خپل کسب کوي طالب را روان شي امت د پاره د علم اکتساب کوي. حضور پاک فرمایل چې څوک په دغه تنګي کې د حصول علم د پاره ننوتل سهل الله له به طریقا الى الجنه پروردگار عالم د دغه تنګي د تک په اساس باندې د جنت لار د پاره آسانه کی. اوس عزیزه دغه طالب علم د الله تعالی په نظر کې دومره ډېر محترم دی. حدیث کې راځي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه د حدیث راوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض د یو عالم دین د پاره د اسمان زمکه مخلوقات ټول بخنه غواړي. یو روایت کې راځي حتی النملة فی جحرها وحتى الحيتان فی جوف الماء مې د سمندر په خېټه کې ولا بخنه غواړي میږي دا په خپل سوره کې ولا بخنه غواړي وحتى الطيور فی الهواء مرغان ولا په هوا او فضا کې بخنه غواړي. او حضور پاک فرن الطالب هر چې طالب علم دی د خدای فرشتي لتزغ اجنحتها رضا لطالب العلم د طالب علم د خوشالولو لپاره د د طمانینت لپاره د د سکون خاطر لپاره د فرشتي د الله تعالی وزر غړي چې تا ډیر مشاکل او مشکلات والا لار خپل کړی دا. حضرت قاضي ابو یوسف رحمه الله یو وار خپل استاد حضرت الامام ابو حنیفه تراغه رحمه الله عرض ورته کوي چې حضرت نستوړه نشتېدلی دی او دا مې دریم وخت چې روټۍ مې نه خوړلی دی. حضرت الامام رحمه الله ورته جواب ورکوي یا بني العلم عز لا ذل فيه لا يحصل الا بذل لا عز فيه. علم سراپا عزت دی اول نه آخره پورې عزت دی په علم کې هیڅ رسوایي نشته خو ورته ګرابه د حاصلولو لارې دا ده حصول موقوف ته پدې چې ځان به ذلیله ور د پاره خو کله بلوګي تیرې سپېرې به خلق واوري جماعت کې به ډېرې څوک به توي طالبہ بانګ سو خوړل شوی تعالی پورن خور کړی څوک به توي طالبہ بانګ سو خوړل تعالی سبیل دوبونه ډک کړي څوک به توي طالبہ تش ډوډۍ خوراک ته پروتي اس خدمت د محلي او د جماعت نشي کوله. اوس کداغه وخت تا ځان ته غیرت درو چې زما کور کې خوروټه همستا زما کور کې بستر همستا
ما مور او پلار ساتیوم خپ مړه خېټه ورکه دا مولاتو پتن درې ولګوا دا سپیره خبره بسو پوره اوري بس دغه ځای ته نه مقصد فوس لكل شيء آفت وللعلم آفات یو لوی آفت او لوی تندر اواله د یو لوی نعمت نه الله تعالی محروم په خدای دې مونږه محروم نکي زمونږ استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب رحمه الله هغه فرمایل وی د طالب خود تعریف دار چې دې کوم ځای دی ری نو دې به پتای دې به مروتای دې به غیرتای نو ما ورته چې مولوی صاحب دې معنا سره وی دې بچا سره پتونه دوستانه نه جوړي اوس کده لګیا دی دارالعلوم محمدیه کې سبق د زده کړې لپاره او د علاقې خلکو سره دوستانه جوړ کړي خو بس دې به د ملي ژوند دی روزګاری مولانا قریش سے او قاضی محمد امین سے او شیخ الحدیث سے بلګي سبق وای او دې به کله چا جنازې روانه چا بوازل رواني نو دې به پتای او بل دا چې دې به مروت دې ته باندې ګوري چې علاقه کې دا مروت خبردار د دې لپاره لوی مروت د حصول علم دی او دریم دا چې دې به غیرت ای دې بزان ته غیرت نه ودري چرته ورته څوک خبره کوي څوک ورته سپیری وای ورته وای او چړیا څوک ورته او چړی څوک ورته او طالبہ څوک وای او مولا د کوم ځای ډوډو په سیر راک شوی نو مولانا سے فرمایل وې دې به غیرت ای ځان ته غیرت نه ودري کني مقصد به نه د غیرت او دوه سره متصل فوت شيخه نازیزان اوس دغه طالب الله تعالی ولې یو مقام ورکړی دی او چې کله دی علم حاصل کی نازیزه حاصلی په ذلت باندې خود دین اور په اخوا دا سره په عزت هي عزت ته تاسو ګور علم د شریعت وی او کپوه د طریقت وی دا دوار لومبنه نفس ذلیلول غواړي حضرت الامام الرازی صاحب د تفسیر کبیر رحمه الله لوی عالم مدرس عالم دی د حصول طریقت په اساس باندې روان دی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله خانقاه ته د هغه گدے تا دا سجادے تا چې کله خانقاه ته راغی هغه ځای په مین گیټ او په لویه دروازه باندې کېناستو ځکه دې نفس ولا په لاره امنونه والی چې ته دومره لوی مولا یې اوس چېرته نه روانې دې ملنګ ته به کېنې دې فقیر ته به کېنې دې درویش ته به کېنې دی به ورته وایي تسبیح والا سل ځله وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تا په یو لا اله الا الله باندې 2000 صفی لیکلي دي اوس به د سلسله لا اله الا الله ته تناستې د نفس ولا داسې قیزې والي امنونه ولا والي دا ته هم قسم وخوړو وستانه خدا تکبر کبریا او نخوت وزي نه خو زه دې هم ذلیلوم نو هغه ترجمات په صدر دروازه باندې دا د اسمات لوټي پرته د راغ خاورو کې پرلته والا یو ګټه راواغستا هغه لوټي او ډکړې وړي کولې ځان خپ دې ګرد غبار باندې اولر حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله مسله ورته پیښ شو علماء تپوس کوي چاته دې عقدې حل نه ورته حضرت شیخ او فرمایل وی پرای کې یو سړی فخر الدین رازی هغه به دې مسلې او د عقدې په حل کولو ډېر خپويږي حکم سره به تاسو کې رای تلار شي یو مرید را پاسه حضرت زبلار شم حضرت شیخ یو کاغذ باندې هغه سوال نوشته کو لفافه کې بند کو د حضرت امام رازی نامه په اولی کلا مرید روان شو چې کله صدر دروازه باندې وزي امام رازی رحمت الله علیه په لفافه باندې خپل نوم مکتوب وکړو سره اونې سره چرته دي هغه ورته رہی تزم وی خیر خوده ویلته عالم د فخر الدین رازی هغه نه د مسلې تپوس کوم وی څه مسله د تپوسه وی پته نشته حضرت شیخ ته مشکل در پیښ دی او دا هغه مشکل حل د علاقه علماء ولنه ورزي زیر روان کوم چې فخر الدین رازی باندې دا مسله حل کا ورته ته ګوره ورشه شیخ ته وایا چې مسله حل کول غواړي که فخر الدین رازی باندې حل کول غواړي سره را واپس ورته حضرت دا مسله حل کول پکار دي که فخر الدین رازی نامه پکار ده ناغه ورته مسله حل کول پکار دي خو بغیر هغه بل څوک حل کول نشي عزیزانو ورته وی چې دغه په صدر دروازه کې یو سړی ناست نن درې مورز ده او دالو چې ټکای هغه وی که مسله حل کول خو به زه حل کوم ورته چې ورشه ته د باندې حل کا هغه له پاپا کولاو کو ورشه مال چرته قلم راوړه قلم ولا راوړو په یو درې سطر کې د مسلې حل ورته ولیکو چې کله شیخ لراوړه شیخ چې تعمق علمي ته وکتل ورته او فرمایل فوالله لا يكون هذا العالم الا الفخر الرازي قسم دې دا سره ورڅ چې فخر الدین رازی ښه ځکه د مسلې دا حل په دې انداز دا د فخر الدین رازی کمال 1000 نقطه باریک ترجمو ایجاز
نه هر کې سر به تراشد قلندری داند. ودا چرته دی؟ ودا په دې صدر دروازه ناست دی. حضرت شیخ را پاسې پې ورمنډه کړه، او امام صاحب په خیر ستړی مشي، السلام علیکم، څنګه راغلی؟ وی چې دغسې د رشد و هدایت په طلب کې راغلی، خو دا نفس مې ډېر د تکبر او نخوت په ډېري ناستو، دی مې لومړی ذلیله کو، تا خوا ته یې پرېښودم نه. ما وویل چې دی لږ ذلیله کړم چې بیا تا خوا ته راشم. نو عزیزه معذرت سره تاسو طالبان خفه نه شئ، یو دور د حضرت امیر صاحب او د دې مشرانو عالمانو دورو، د مشرانو عالمانو له پته ولګئ، دې غریبانانو په لوږه خېټه باندې سبق وي. او یو زمونږ دور دی چې دلته مولانا عمادالدین صاحب او حرکت انقلاب اسلامي افغانستان والا غوړ ډوډۍ پخوي او بیا لګیا یو، بیا هم د علم هغه حصول کې مونږ د تساهل تسامح نه کار اخلو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت په ورځ به الله تعالی تپوس کوي چې دې سارا او ډیزرټ کې له خېټه باندې مړولې، راغلی هم د علم د حصول طلب کوي، بیا هم تساهل او سستی د کوله، تسامح او تجاهل نه کار اغستو، یقینا د تا لپاره لوی وبال الله تعالی دې موږ محفوظ مامون کړي. نو عزیزانو طالب علمانو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې اوس دغه حصول علم واقعي یو لوی خدمت دی. خو دې سره ما ته ګورئ جي ادب دا یو بنیادی شی دی. از خدا خواهیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. الله نه غواړو چې خدای د ادب توفیق راکړي، بے ادب الله تعالی د خپل رحمت نه او د خپل کرم نه همیشه محروم کوي. دا د حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت دا قیمتی شی په ګنده لوښي کې نه ور اچول غواړي. لہذا د طالب علم لپاره تقوا او پرهیزګاري ډیره ضروری ده چې نن د کوم مسله زده کړه دا د عملیت سره تعلق ساتي، دا د عملي کې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم، چا چې عملو که پاغه شي چې کومه زده کړه کړې ده پروردګار عالم له دنیا او وهبي علم بلا اکتساب ورته ورکی د دغه عمل په اساس باندې. تاسو ګورئ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خپل شاګرد حضرت نافع ته تعلمت البقره في 8 سنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتکاله کې یو سوره بقره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه. تاسو د خبر باندې تم خو نه یې کنه، نه داسې نه کنه، اسه زه محسوسوم تم خو نه خبر باندې. ځکه طالبان په دې چکر کې چې اوس د نواز شریف پسې سوی بېنظیري پسې وایي، بس مونږ ته اوس دغه لیونتوب لاحق شوی دی. نه زه یې چېرته لاړ شم وایي نه نواز شریف پسې څه ووایه، او بیا بېنظیري پسې څه ووایه، او بیا ولی خان پسې څه ووایه، بیا بلې بلا پسې. زه ورته هم ګلابه ته لومبې فهم و ذکا پیدا کا، ته لومبې دانش او استعداد پیدا کا چې ستا علمي پختګي پیدا شي، بغیر زما د وینا نه از خود ته به د چا په روا او نارواو باندې پوهېږي او از خود باندې تبصره نه کوي یا بده به کولی شي. نو عزیزانو طالب علمان ورونو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې اوس دغه علم دا یو پاک لوښی غواړي. تاسو ګورئ امام بخاري رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه د خپل جامع ابتدا کړی ده کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی څنګه شروع شو. خدا بزرگان علما ناست دي دینه توثیق او تصدیق کوي. حضرت شیخ الحدیث سے مدرسه کې دی هغه نه توثیق او تصدیق کوي چې لومبنه روایت چې امام بخاری راړ نو د خپل التزام خلاف وکړو. هغه په ځان دا لازمه کړی و چې کم ترجمه الباب زه منعقد کم عنوان اتړم، کم ټاپک مرتب کم، نو لاندینی کم روایات چې راړم دا به صراحتن یا دلالتن یا اشارتن د هغه ترجمه الباب او د عنوان سره مناسبت او مطابقت لري. حالانکه دغه التزام په لومبني روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه خلاف وکړو. کیف کان بدء الوحی الى رسول الله، پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو. او د حمیدی په سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دا حدیث نقل ک انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام چې د اعمال دار مدار یا د اعمال د ثواب فضیلت دا پنیت باندې موقوف دی. شارحین د بخاری هغه امام بخاری باندې اعتراض کوي چې د خپل التزام خلاف وکړ، ترجمه الباب سره مناسب د وحد ابتدا ذکر ونکړ. نو یو شارح جواب ورکړی دی
چې بدء الوحی او نفس وحی سم مناسبت پکشتا نو باب خود چې وحی څنګه شروع شو انما الاعمال بالنیات کا بدء الوحی نه نفس وحی خود یو او دویم هغه ذکر کړی چې فی الجمله په باب کې امام بخاری التزام کړی چې فی الجمله به هغه روایت راړم چې د کوم به باب سره مناسبت کوي او روایت پکې صحه خو د خوراشي انداز دومره خبره نه په شاذ باندې نقل د قاعده کلیه ناراضي او درېمه خبره چې ډیره اهمه او مهتم بالشان ده محققین او علما کړي د الله تعالی د رحم کی زما شیخ الشیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په اوایل د کتاب کې راړو موافق د ترجمه الباب نه دی د دوو رموز په بنا یو ده چې وحی تاسو ګورئ خوراک سره غټواله کمواله بدن کې راځي وحی سره غټواله کمواله په روح کې راځي وحی دا تغییر او تبدیل د فکر فائدہ کوي دا وحی وا چې دنیا غرب کې انقلاب را واستعاو خلق چې چا خدای نه پیژندو د دنیا رهبران جوړ شو خود نہ تے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقفل دور خلافت کې د مکه معظمه یو چراغا کې ولاړ دی ځان مخاطب کوي چې عمره یو دور آغو چې تا به دې مرغاته دې چراغاته دې رکته ګډه راوستي او په ګډه سرولو نه پوي دی خالق یې د باندې واپس بوتلی رور دی زید ابن الخطاب د تطعنه ګرکړي چې بیوقوفه ته په ګډه سرولو نه پويږي وی یا خو ته هغه عمر وی چې په ګډو سره نه پوي دی یا د محمد رسول الله تعلیمات ر داسې فکر بدل کو چې نن د دوی اصلاح کا سلور 50,000 مربع میلا کامیاب حکمران جوړ سوستا حکومت باندې اعتراض نه کوي یا په ګډو نه پوي دی یا نن لګیا انسانان سوداوي نو فکر او نظر کې تبدیلی راوسته نو انما الاعمال بالنیات یو مناسبت دا فائدہ کوي چې وحی دا د تبدیل او تغییر د فکر د پاره وا نیت هم دغه فکر او نظر دی نیت هم دغه فکر او نظر دی امام بخاری دا اشاره ورکوي چې وحی شروع دی د پاره وا چې ستا فکر او نظر کې تبدیلی راشي یوا او دویمه نقطه په کې د شیخ او شیخ رحمه الله ذکر کړی دا چې علم صفت د چا دی دا الله د چا صفت دی دا الله او اسمون چې کوم علم حاصلو دا عبادت ته چا دی دا الله اوس دا عبادت چې مونږ کو الله لپاره به کوو غیر الله لپاره او که کله په عبادت کې نیت د غیر الله پیدا شي نو بیا د توحید د شرک دی دی باندې ټول علما متفق دي چې کله عبادت کې نیت د غیر الله راشي نو بیا شرک ته امام بخاری ورته وایي چې او طالبہ ته چې د کور راغله نو دې د پار راغله چې علم حاصلو دا علم عبادت او بندگی د الله دا کدی کې د سبل څخه غرض او دنیوي فائدہ مد نظر یې لګردا شرک خفي ده انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى خبردار چې ځان د شرک خفي نه بچ اوساتي کني په داسې پلیت ذهن کې بیا الله تعالی علم والا بهترین ماده هغه نو ورډکې او نه پکې ور اچي او چې کله دا علم درته حاصل شي الله حاصل کی ټول امين وای نو عزیزانو ادب د دې سره ما غرضو کې لازمی شه یو درې طالبانو د بغداد مدرسه کې هغه درې واړه خبر شو دی او بزرگ متعلق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق درې واړه اراده وکړه چې ورزو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات د پاره خلک کوئی ډیر لوی بزرگ سره دی نیک سره دی لکه مثلا سوچ چاته وای چې امیر حرکت یو ډیر بزرگ عالم دی صاحب طریقت او صاحب شریعت بزرگ دی مدرس عالم دی جی رهبر جهاد دی او یو سره را روان شي د ملاقات په غرض چې الله تعالی را رضا شي عزیزان اوس دا درې واړه طالبان را روان شو مونږ کې اوس دغه ماده نشته چې د الله د رضا لپاره چا بزرگ ملاقات لر شو خو کراله غوا په یو کلاله غوا په دیوا کاسه اتفاقا نو زمنن چرته سره ملاقات نه خوري راخه دي ورته شي مونږ دا حالانکه عزیزانو دا یو بنیادی شی دی هغه درې واړه طالب علمان هغه را روان شو دي د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات لا خو یو طالب علم هغه بل مرګری ته وای ومړه خلک وای چې زبرګ دی او خسره دی زما ګورم چې زبرګ د کاسې ځان باندې زبرګي جامات ټول خلک دوکه کوي او هغه دویم طالب ورته وي چې مړه ارس چې دی خلک کوئی بزرگ دی ورزمه دی د پاره چې په دې سلو ټکړو خړو او بیړه غرکا شو یو دواره تو کچلو نه خلم غوړ شي او خېټه مو غوړ شي او هغه دریم طالب وي چې مړه زه خو دې د پاره ورزم چې دا ستړي کوم کور مې پرې خو دې
کسب نکوم دنیوي جماعت کې پروتم یخنه سرځي او ګرمۍ تیروم دې لپاره چې علم راته حاصل شي چې الله تعالی زما په دې پوهه بیا امت ته خیر ورکي. درې واړه طالب علمان رالل حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه تکي ناستل حضرت شیخ په نور فراست باندې تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله دې درې واړه طالب علمان باندې یو نظر واچو. هغه طالب علم چې کوم راغله په دې خاطر د بے ادبۍ په انداز باندې چې زه ګورم چې زبر د کاسې ځان باندې سپین پټکي ځان نتاو کړی جو به ځان باندې چولې ده د بزرګای جامع ځان باندې چولې ده نقل کړی دی آرټیفیشل بزرګ دی تصنع کړی ده ځان په حیثیت د بزرګ سجاو کړی دی اراده هی د بے ادبۍ وا. حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ورتدا شو قتل و ارا فی صدرک نار جهنم تتلهب ملګری رتا سینه کې خو ماته د دوزخ او شعله زن ښکاری د تاسو نه دا د دوزخ اور پکې شغلې وای. او د دویم طالب علم ته وکتل حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه دویم طالب ته وای ستكون شبعا مشبعا ان شاء الله تبا ان شاء الله په خېټه ډېر غوړې ښه ځکه ته خدای واله خېټه پسې راغلې تبا خېټه باندې ډېر غوړې. او د دریم طالب ته وکتل ان شاء الله ينفع خدای به تا باندې امت له ډېر لوی خیر ورکي. مستقبل اخودل چې هغه یو طالب علم علامه رکن الدین چې دنیا د علامه په نامه پیژنده خو د بې ادبۍ پیکر او مجسمه وه مستقبل کې لوی عالم شو د اسلام مناظر شو. یو عیسائی پادري سره مناظره کوله زنانه نارینه بلا ګڼ تعداد کې مناظرې ته راغلي پادري له خو شکست او هزیمت ورکړو خو د ده په یو عیسایانه ښځه باندې نظر ټیکاو شو په باندې فرښته شو په باندې ور عاشق شو خلک خپل کور ته روان شو د هغې پسې د هغې کور ته ور روان شو. او چې کله کوڅې ته ورغی خطبه ورته ورولېږله چې زه رکن الدین یم چا چې اوس د عیسائی پادري سره مناظره وکړه او هغه ته شکست ورکړ زه د تا سره واده کول غواړم. هغې ورته یو شرط کېښودو چې په دې شرط کې ته عیسائی کېږي او د عیسایت علم زده کړې. علامه رکن الدین هغه د اسلام نه لار مرتد شو عیسایت خپل کې یو بې ادبۍ دنیا او آخرت تباه او برباد کړ. هغه دوی مولا چې کوم خېټې اغوستی او حضرت الامام ورته وویل چې انشاءالله ته به موړې او مړونکې به د هغه گویا د بادشاه قاضي القضات وګرځېدو مخکې به ته خوراک روانو وروسته به خوراک روانو چا به له په شا تپه چا به له په خوله ورتپه بادشاہ سلامت دا اخرى او قاضی صاحب دا اخرى او هغه دریم عالم دنیا یې پیژني رحمه الله حضرت الامام غزالی رحمه الله. زه پاسم زه وام امام غزالی دا وایي حضرت الامیر صاحب وایي امام غزالی احیاء العلوم کې لیکلي دي لوی نه لوی عالم وایي کیمیاء سعادت کې لیکلي دي چې قیامت پورې نوم زنده دی الله تعالی په امت ته خیر او نفع ورکړه. نو ما عرض دا کو چې ادب دا ردی د پاره بنیادی شی دی او دا نیت چې دا ز کوم دی د پاره چې د الله بندګي ده چې پروردگار علم په دې باندې امت ته خیر ورکړي. اوس دا خو د طلب علم مرحله ده خو چې کله ته عالم شي نو ما ته وګورئ دنیا کې انسانان دغه یو تاسو یې که نورم ډېر دي جواب راکوئ جي عزیزانو الله تعالی ستاسو انتخاب وکړی دی حصول علم دین لپاره. قرآن کریم کې الله تعالی فرمای چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل هل دیو ایت تو ګورئ قل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت الاستاد علامہ شمس الحق افغانی رحمه الله اغلی کی د آیت په ذیل کې چې د قران کریم د کوم آیت او سورت په اول کې کلمه د قل راشي دې ته د قران کریم امر اعلانی وای چې پیغمبر دا خبره اعلانی وکړه. قل اعلان وکړه هل استفهام انکاری دی چې په خپل جواب پیدا کوي آیا داسې نه داسې نه ده. هل يستوي الذين آیا برابر دی هغه خلق يعلمون چې پوهیږي والذین لا يعلمون هغه خلق چې نه پوهیږي اوس دای اونوي چې پس پوهیږي برابر دی هغه خلق چې په لوډ سپیکر جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په لوډ سپیکر سازولو نه پوهیږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو نه پوهیږي برابر دی هغه خلق چې په دې غړای جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې غړای سازولو نه پوهیږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو نه پوهیږي. سله الله تعالی ذکر نکړه یو نقطه پکې دا ده چې عالم د هر فن د جاهل د هغه فن په هغه میدان کې بهتر دی. کوم ځای میدان تقاضا د ډرایورۍ کوي نو د ډرایورۍ عالم
د ډرایورای د جاهل نه پاغه میدان کې افضل دی. او دویمه نقطه پکې دا ده چې لفظ علم کله الله تعالی وایي نو الته فرد کامل مرادي هل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر دي هغه خلک چې څوک دین باندې پوهېږي والذین لا یعلمون، او هغه خلک چې دین باندې نه پوهېږي. خدای وایي برابر خو نه دي. خو ما ته وګوره، ما او تا چې کوم معاشره کې اوسېږو نو دې کې د جاهل مقام لوی دی که د عالم مقام لوی دی؟ د جاهل. کوم معاشره کې چې ما ته اوسېږو دې کې مقام د چا لوی دی؟ د جاهل دنیادار مقام لوی دی. او عالم خلک کوئی مولا پکې چا کړی دی. په دا الیکشن کې انتخاباتو کې مونږ مولایانو مولاړو جمعیت العلماء اسلام طرف نه، نو ما دا خلکو په دا سټیج وي د دې ولی خان صاحب د پاتای بدیر وي په دا سټیج باندې وي دا مولا پکې لا چا کړی دی او دا مولا پکې څه کوي. نو ما په خپل انتخابي مهم کې یو خبر وکړه، ما به ګوره په دې انتخاباتو کې ګیرو والا ولاړ دي کنه دی ولاړ، نو خلکو به ولاړ دي او ما بیګیرو چټیان وی هغه پکې هم ولاړ دي او ما خزه پکې د خلکو ولاړ دي کنه دی ولاړ نه غوي چې اوجی ولاړ او ما په ارتباط کې پکې یو ولاړ دی الته خو سم مشکل پکې ولاړو او دا غي او 61 اور تقریر نہ اگر تقریر کرو وہ 22.5 آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں دیکھ لی، تاسو د نارینه حکومتونو قتل تے عورت کی حکومت بھی دیکھ لی، د خزی حکومت میں اومو قتل تے ایک بار ساڑی حکومت بھی دیکھ لے یو وار خو پکې دامو والا هم زواخ لے کنا. نو ما با تقریر کې وې چې یاله ک دامولار دي خمسان هم لاندې دي چا داونه چې ایلا پکې سکی خو بس هم دغه دامولا پکې سکی دامولا پکې لا چا کړی دي. نو عزیز اوست چې کوم معاشره کې اوسېږي انګريز یو نیم سل کاله د خلکو په ذهن کې د مولا بغض او نفرت او داغه تحقیر او حقارت دا ور پم کړی دی. علامه اقبال مرحوم هغه ډېر عجیب خبره کړې و چې تاسو څنګه خو نه کنه انشاءاللہ سے خبر کو میرے تنظیم بانے کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. وہ کدا افغانی قوم نہ پختنوں نہ دینی غیرت ختم اور غاڑے نو دمولا نفرت دئی پذین کی واچو دمولا عزت والا ذہن نو باسخا نو بیا دوینا د دین په اساس به د غیرت اس مظاهره نه کیږي. نو الحمدلله چې د افغانستان پښتنو باندې انګريز کامیاب نشو، زموږ د سرک پښتنو باندې ډېر کلک کامیاب شو. دایله پزین کې چولې دي پزین کې چې د مولا په کې لا چا کړل دا مولا په کې لا سګي او مولا په کور صاحبانه سګي دایله خو موږ سره ور کړل. نو ما به د انتخاباتو کې ما کې خو خومي نو سروز لپاره او باهمي تبادله وکړو کنه موږ دې کور صاحب ته پرې تال دي مخله راشه زموږ ته قسم خو نه کوي چې موږ په ولاړو تاسو کافر یې میں تاثر سے پر ایک ساتھ سنے گئی. نازیزان ما استاذ خدمت کے عرض کو کہ اللہ فرمائی حل یستوی الذین یعلمون، آیا برابر دی هغه خلق چې هغه دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون، او هغه خلق چې نه په پوهیږي. خدای وایي داسې نه ده، د عالم ځان له مقام او مرتبه ده خو معاشره کې د حقارت میدان ته راوستل. نو ما ته وګورئ که یو سړی نن ووایي چې نواز شریف سے چې د ملک وزیر اعظم دی او د نواز شریف سے بنا بلکې زمونږ د عام بازار هغه بنګي چې د خلکو ټټه صفا کوي که یو سړی دا وایي چې د دنیوي شرافت په اعتبار باندې دا بنګي او وزیر اعظم نواز شریف سے دا یو برابر دی اره د بنګي مرتبه د نواز شریف نه اوچته نه تی ورسره مني وایي کنه ورسره مني چې مړه دې بنګي له خلک دملته ټیلې ور کوي خلک ته کرکه کوي دا سپونه ته پټي نواز شریف چې را رواني ټریفیک ورته بند وي. نو اوس عزیزه د یو سړي ذهن که د بنګي مقام د نواز شریف نه بالا کې نه تو ورسره منلو ته نیت یا نو د انګريز پرورده معاشره کاغه د عالم مقام دا د یو جاهل نه لاندې او ورځي یو جاهل دنیادار دا غنه بالا کې دي سره حقایق او تبدیلی نه راځي. دا داسې ده لکه تصوراتي دنیا التصورات سره په حقایق او تصدیقاتو کې تبدیلی نه راځي. د سره حقایق نه بدلی، حقایق الاشیاء ثابته. مولانا قریش چې حقایق الاشیاء ثابت او قرآن حقائق ذکر کئی چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پروردگار اور پسی مزید توثیق انما یتذکر اولو الالباب پدې عمیق علمی نقطه باندې الله وی د عقل خاوندان پوهیږي د صرف عقل هم نه ځکه انسانان ټول اهل العقول دي. الله اولو الالباب وی او لب دا مغز د شری یو بادام دی یو چې ور ډب ورکه پوستک ته لري او مس کې کم شی راوځي مغز بادام. الله انما یتذکر اولو الالباب چاته چې ما مغز عقل ور کړی هغه په دې فرق وایي چې د عالم دین کم ستر او لوړ مقام دی. خو دغه عالم دین چې دا دومره لوړ او ستر مقام ولا الله ور کړی دی د دې علم تقاضا ده چې د اوس مستقبل کې دا علم عملی کوي. نو څنګه به عملی کوي؟ جما طرف ته وګورئ دا څه به عملی کوي چې د بلل شي جمعات کې امام شي. بس دغه جمله وظیفه ده
او لاړه خبره ختم شو. علامه فرمایي نه سبق پڑھ پہ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کله چې الله تعالی قرآن او سنت علم درکو دا دې لپاره نه ورکړي چې بل یو جماعت امام شاء الله اکبر سمع الله لمن حمدا. علامه فرمایي ته به د امت امام جوړېږي. د امام معنا ته به د مقتدا په کوم امور کې په هغه امور کې چې د اسلام مقام استخلاف ته ورسي چې د اسلام مقام خلافت ته ورسي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي وعد الله. نو ما ته وګورئ دا تبلیغ والا بزرگان دي الله تعالی دې له لشکر کې خیر او برکت واچي. دا تبلیغ والا دوستان یو خبره کوي وای ګلابا ته به گشت کې دلته جامعه محمدیه کې خو ستا فکر به د جامعه محمدیه تر حدود پورې محدود نه. فکر به د عالمی دې ته علامه امامت وای چې لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ته چې کله عالم دین شوې نو ستا فکر بیا عالمی پکار دی. اوس که ستا فکر تر پاکستان پورې محدود وي بیا دا د امامت فکر نه دی. تر افغانستان پورې محدود وي دا د امامت فکر نه دی. که صرف تر عالم اسلام پورې محدود وي دا بیا د امامت فکر نه دی. د امامت فکر دا دی چې دا تر عالم انسانیت پورې لا محدود شي. چې ګلابا زما ډیوټي دا ده چې عالم انسانیت کې څوک لا تر نه د خدای نه په بغاوت روان دي دغه کافرانو ته د الله دعوت رسول زما فریضه ده دا زما ذمہ داری ده. یعنی ستا به فکر دومره لوړ وي دماغ بر دومره غالي وي ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مرتا فکر دا به عالمی فکر وي دا به یونیورسل فکر وي او دا عالمی انقلاب د پاره ته به د اوس نظام تیارې چې دې د پاره به زه عمق علم حاصلوم عمیق او ډونګې علم به حاصلوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما ته وګورئ کته عالم شو او صرف یو جماعت ته ځان وقف کو چې 15 وخت پکې بانګونه وایي د بانګونو سعادت نه او د کمال نه څوک انکار نه کوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حضرت ابن مسعود فرمایي وهم المؤذنون د ټولو نه خدعات او داعیان مؤذنین دي ځکه دوی 15 وخت لګیا دي الله طرف ته خلق را بری. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او حضور پاک فرمایي المؤذنون يوم القيامه يطول الناس اعناقا. قیامت په ورځ باندې بان وایونکي دیو په دنګه غاړه باندې الله مخ تر رواني حسکه غاړه بر رواني پلوړه غاړه بر رواني معزز انداز سره برواني. حضور پاک مانځنه بعد دعا کول اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للمؤذنين. خو عزیزه چې تا د دین حاصل صرف د بان الله اکبر ګرځو نو دې معنا دا ده چې ته د دین مفهوم باندې پوه شې نه ښه. الفاظ او معانی میں تفاوت نہیں لیکن الله مرحوم فرمای چې الفاظ او معانی میں تاسو افغانانو خمس اردو ذکر ہے کنه آخر لا سؤال اسکاله بولو صدقه لگا هم ذکر ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ قوم آغد چ اللہ اکبر. خوازیزہ زیوان دلتر جامع محمدیہ پا جماعت کے اللہ اکبر اور دی افغانستان مجاہد ہوئی التپ سنگر کے اللہ اکبر دی اللہ اکبر سرا خدا دی موافیو کی طالب دی جامع مستبیان راضی اللہ اکبر سر طالب ناراضی عام سره خو پرې روا ځکه موږ د جماعت کې ډیر زیات د تساهل نه کار اخلو ډیر زیات د تساهل او تسامح نه زموږ دی او به کو چې څو وخت وشنو ډیر وګد وخت دی حالانکه طالب د پاره تساهل قطعا نه دی پکار ښه عزیزه د علم موقوف په دی باندې دی چې د انضباط الاوقات څومره زیات خیال ساتي نو کمانځ کې ډیر نظام الاوقات پابند نه دی نو زما په خیال په بل څه کې ډیر مثبت پابند کې دی نشي نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی چې اوس دغه الله اکبر چې مسلمان په جماعت ته راتلو ته تیار نه دی او هغه الله اکبر چې هغه وینا سره د روس او د امریکای په سنگر او په ایوان کې لرزه راځي زلزلہ راځي او ستا دا فکر دا الله اکبر په اساس به دومره عالمي چې زه په دنیا کفر ظلم کې د دې الله اکبر نارې سره یو زلزلہ برپا کوم یو لرزه برپا کوم. عزیزانو د طالب علم د مستقبل ذمہ داري دا خو متعین دي په دې اساس لتكون کلمت الله هي العليا چې د خدای په ځمکه د خدای د نظام بول بالاوي. زموږ جمعیت یو نعره ده جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چې د خدای په ځمکه د نظام بچاوي یا قومون نن دا اعتراف کو چې خدای نظام نه درالېګلې بس دا د عبادتو سم مجموعه را لګلې ده چې موږ کوي روزي نیسي دین اور په اخوا د دین نورو میدانونو د ژوند سره تعلق
نشتا. حالانکه زمونږ عقیده دا ده چې دغه دین دومره جامع دی چې د متیازو کولو نه واخلې تر عالمي سیاست پورې در تا رهبري او رهنمایي کوي که نه کوي؟ جواب راکوئ جی. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه ته یو يهودي وایي چې ستاسو دا پیغمبر هم ډېر عجیبه سړی دی صلی الله علیه وسلم، ګوره تاسو ته د متیازو چلم ان صاحبکم هذا يعلمکم كل شيء حتى الخراءة. ستاسو دا پیغمبر عجیبه سړی دی، تاسو وایي دومره لوی سړی چې خدای را لېږلی دی، ا دې تاسو ته چې متیازو ته کېنئ داسې به کېنئ، چې لوی او دسمای ته کېنئ داسې به کېنئ، داسې به مخ کوئ نه داسې به شا کوئ نه، دومره لوی سړی دی داسې حقیري خبرې کوي. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته کمال خو دا دی چې دلته راته د متیازو چل ښیي، هلته راته د بین الاقوامي او عالمي سیاست چل ښیي چې عالم کې به انقلاب څنګه برپا کې، عالم کې به تبدیلي څنګه راولي، د خدای په ځمکه به د خدای نظام څنګه راولي. نو عزیزه اوس د طالب علم هدف او نصب العین به دا وي چې زما دا ستړی به دې دپاره چې د خدای په ځمکه نظام د چا راشي؟ د الله. د ټول انبیاء مشن دغه، د ټول انبیاء هدف او نصب العین دغه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درې ځایه قران کریم کې د آیات راغلي. څو ځایه؟ درې ځایه. یو وار سوره توبه کې، دویم وار سوره صف کې، او دریم وار سوره الفتح کې، یعنی درې ځایه راغلي دي او درې واړه ځایه الفاظ یو دي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرت الامام ولی الله الدهلوی سید الطائفه رحمه الله هغه د دې آیات د پاره یو نوم کې دي، د آیات هغه عمود القرآن. څه ورته عمود القرآن او عمود د خیمه او فستاد هغه مرکزی بانس دی چې په دې باندې ټوله خیمه ولاړې. حضرت الامام فرمایي چې نور قرآن به ټول د دې آیت نه چاپېره ګرځي د مضامینو په اعتبار دغه دین دا راغلی دې دپاره دی چې دی په ټولو ادیانو نظامونو باندې غالب راشي. دا ټول نظامونه دا دې سره ملیامیټ او هټاو کې او د خدای د نظام غلبه راشي. ځکه د دین معنا څه ده؟ ما طرف ته وګورئ، د دین معنا څه ده؟ من قرآن کریم کې بار بار لفظ دین وایو، ان الدین اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام. اوس دا دین وایي څه ته؟ نو تاسو د لغت کتابونه راواخلئ، صحاح راواخلئ، منجد راواخلئ، جی لسان العرب راواخلئ، غیاث اللغات راواخلئ، جمله د لغت کتابونه راواخلئ. د لفظ دین به تاسو ته تقریبا 19 معنی په لاس راشي. څو معناګانې؟ تقریبا 19 معناګانې چې دا دین عمل ته وایي، دا دین معاملې او لین دین ته وایي، دا دین صلې ته وایي، دا دین معاوضې ته وایي، دا دین جزا ته وایي، دا دین سلطنت ته وایي، دا دین عزت ته وایي، دا دین غلبې ته وایي، دا دین نظام جامع ته وایي. هغه 19 واړه معناګانې چې په حاصل سوچو کې نو د میدان سیاست نه بهر ته وځي نه، او د سیاست معنا دا ده چې تدبیر د امور د مملکت به کوم بنیاد باندې کې تردع الفساد، چې تر ردع د فسادو کې تردع الفساد، چې تر ردع او منع د فسادو کې او د ظلم او د جبر بیخکنیو کې دغه دین حاصل او نچوړ دی. الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. دغه نظام جامع د الله په نسبت باندې څه شی دی؟ اسلام دی. مفسرین کرام رحمه الله هغه د خپل سغه او کاوش په بنا یو مقدر صفت ورته وباسي چې ان الدین المرضی عند الله الاسلام، پسندیده دین. خو زمونږ شیخ او شیخ هغه فرمایي چې نه، هیڅ قید او صفت ته ضرورت نشته. ان الدین نظام جامع چې دین ورته ویل شي د الله په نسبت صرف اسلام دی. کمیونیزم ازم به خو دین یا ورکوي دین نه دی، کیپیټالیزم ازم به خو دین نه دی، نیشنلزم ازم به خو دین نه دی، سیکولرزم ازم به خو دین. نو دین یوازې څه شی دی؟ ان الدین عند الله الاسلام. نظام جامع او دین د الله په نس اسلام دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. الله تعالی وایي چې چا الټو سوای د اسلام نه څه شی په حیثیت د دین دا د دنیا کې قبول نه دی، آخرت کې به دی په خاسرین او خائبینو کې دی به زیانکار صاغر او ذلیل وي. او الله تعالی فرمایي چې عجیبه خبره ده د دې دین موجودګۍ کې بیا به هم ته لګیای یا به د تا موجودګۍ کې نور خلک لګیای او د بل ازم دپاره به کوشش کوي. ما طرف ته ګورئ، ما نن په دا میډیکل کالج کې ډاکټرانو صاحبانو وړاندې یو خبره وکړه. ما یو سړی په سټیج راځي، هغه وایي زه د امریکې د نظام خلاف یم. وایي داسې که نه وایي؟ زموږ په دې وطن کې یا د تاسو وطن کې راځي چې زه د امریکې د نظام
خلاف یم. د امریکای نظام ته استحصالي او استغلالي نظام وي، موږ ورته خپل اصطلاح کې کیپټالیزم وو، استغلالي او سرمایه‌داران نظام. اوس د امریکای د نظام خلاف ته په ضد کې یو بل نظام موجود دی چې هغه ته دنیا سوشلیزم او کمیونیزم وای. دقه سړی ورپسې دا وای چې د امریکای د نظام خلاف یم، خو سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم، سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم. نو عمل دې امرت کو او دا غیر رد عمل دې امرت کو. اوس دغه دوه نظامونه دنیا کې عملی دي چې دا دې رد کړو، نو یو دریم شی ماته وښیه چې په څه باندې تاسو تشبث کې او منګولې په څه باندې لګې، دا اسلام را سره مني او کدا را سره هم نه مني، نو بیا خو ستا دا جدوجہد ټول محمل او لا یغني دی. ځکه کیپټالیزم د پاره نه کې امریکا باندې اعلانات لګو، سوشلیزم د پاره نه کې هغه باندې اعلانات لګو، اسلام را سره مني نه، نو دا محمل او لا یغني جدوجہد شروع کړي سره پاره دی. خو چې کله دو مسترد کړ نو فتعین القطق للبازغل، بس هم یو نظام التفطری او نیچرل پاتې شو چې هغه د الله نظام دی. ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. ما ته وګورئ دا مدارس په طالبانو ډک، دا جماعتونه په مولایانو ډک دي. او زمونږ په موجودګۍ کې د الله د نظام په ضد به یو سړی د انسان د جوړ نظام خبره کوي، نو آیا زما د ایمان به واقعي د خدای په نسبت باندې قبول ایمانی؟ جواب راکوي کنه دا به د خدای په نسبت باندې صحیح مشکور وي، دا به قبول ایمانی. ما ته خطر چې دا ایمان به الله تعالی قبول نکړي، ځکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما کامل ک لکم تاسو د پاره. حضرت الامیر سے دا نور علماء کرام دینه بیا پښتنو کې تاسو په خپل طلبه حضرات پوهیږئ چې الیوم اکملت لکم شرم تعمیل لیکلی دي چې د علام د انتفاع لپاره راځي. نن ورځ کامل کما لکم ستاسو د نفع لپاره، دینکم ستاسو دین، حالانکه دا دین بنیادی طور چا د خدای. نو الله دا سویل چې الیوم اکملت لکم دینی، نن ورځ ما کامل ک تاسو لپاره زما دین، بلکې هغه دین ما او تا اټریبیوټ او منسوب کو چې ستاسو دین. یو وی چې ستاسو د نفع لپاره، دوی وی چې ستاسو دین هغه دین چې د الله ما او تا ته دا غي انتقال وکړو، ما او تا دا غي مالکان وګرځولو. نو ما طرف ته وګورئ دا غړای چې زما په لاس دا زما ملکیت دی، نو کمانه سوک اخلي نستاته اس کور نروانیږي او نه سپېڅله خپکیږي. خو چې کله ما درته وې چې فلانی صاحب دا ستا غړای، نو بیا خو دې څوک دی غړای باندې لاس چت کی ته سترګې وباسي، ښه د غړای باندې څوک لاس چت کی چې ته سترګې وباسي، ستا کور بیا خو دې څوک په لاس چت کی چې ته ساته وباسي، ستا خزا بیا څوک د هغې عزت ته په کوږ نظر وګوري چې ته اغه سترګې وباسي سپوته ورغورځي. نو الله وایي چې او د خدای بنده دا زما دا دین چې ما تا ته در منتقل کړ، ته مې والا مالک وګورئ چې ستاسو دین مې تاسو لپاره کامل کړ. په ګواه ځان وجني، په ښځه ځان وجني، په بچي ځان وجني، ځکه نسبت یې تا ته دی، اټریبیوټ تا ته دی، منسوب تا ته دی. نو دا دین خو ما تا ته در منسوب کړو، نو دغه دین پورې به خلک لګوي، مسخرې به کوي، ته به بیا ژوندې، ته په دې دین باندې غیرت نه کوې. اوس دا زما او د تا انساني غیرت چیلنج کو چې الیوم اکملت لکم دینکم، او ورپسې فرمایل واتممت علیکم نعمتي، تاسو باندې مې خپل نعمت تام کو. اوس د اکمال نه بعد د اتمام ذکر او بیا نعمت وې، د نعمت